نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه. يا أيها الناس خلقوا بشك وعدد الله رشني وحق دا دوکه دینه کی تاسو تر ژوند د دنیا او نه دي دوکه کی تاسو په الله باندې هغه دوکه باز شیطان. سورۃ فاطر آیت نمبر 5. انس زید مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام یو ځل په لار باندې روانو نو په لار کې په کجورا پرتر راځي په خوا کې تیر شو نو یې فرمایل چې کچري دایره ماته نه وي چې دا به د زکات نه وي نو ما به خړلې وي او چته کړه بل چاله ورک. دې حدیث کو سره د الفاظ نشته، بخاری مسلم کې نور روایت گشته. وجوب احترام نعم الله. په انسان باندې خصوصي په مسلمان باندې د الله د نعمتونو احترام او قدر فرض واجب دی. د دې رسول الله د نعمتونو د احترام لپاره مختلفي دعاګانې خوښه دي. دعاګانې او چې کله روټي شروع کړي نو بسم الله وایي، او چې کله روټي ختم کړي او خوراک ختم کړي او اسکا ختم کړي نو بیا الحمدلله وایي. دا د ادب او د احترام د لپاره چې د نعمت چرته ناشکری ونشي. په دې وجه باندې نبی علیہ السلام د طعام په باره کې خبرې ډېرې نه کولې. بس کم خوراک په چې خو جو خړو به چې نه به وجه پرې به خو دلته نبی علیہ السلام کجوره په لار کې پرته ده او چته کړه بل چاله ورکړه خو ځان نه خوري. د نعمت احترام وکړو ویل چې ما باندې غرزولې نه مې پرې خودلې ما به خړلې خو شایبه پکې ده نه دا معلومه شو چې خو مسلمان دار چې هغه د شایبې نه ځان ساتي. الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات. نبی علیہ السلام فرمایي چې حلال ښکار دي او حرام هم ښکار دي او په دې منځ کې داسې مشتبه غوندي خبرې دي. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. سوچ ځان د مشتبهات نه ساتي د عزت او دین او هر څه محفوظ شو، عقیده او مال دین محفوظ شو. دا صحیح حدیث دی. ولیکن بل طرف ته خپو خلق ته حدیث ناشنا خبرې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي دا ربا او ریبا سود پرې دی، شایبه د سود پرې دی. امام بهقی نقل کوي او ابو داود مراسیل کې نقل کوي دا ربا او ریبا سود پرې دی، شایبه د سود پرې دی. او ډېر خيار خلق ته واغه د څه عجیب خبره کوي چې وايي یره خلق وي حرام ته حلال وي او حلال ته حرام وي. یره حلال کارونه حرام کړی دي. خو دې غریب په دې خبره پوه نه دی چې لکه د سود په باره کې نبی عليه السلام ویل دي چې داور عمر فاروق ویل داور ربا او ریبا سود او شایبه د سود پرې دی. او نبی عليه السلام دار د اشتباه په وجه باندې چې په دې کې اشتباه ده د اشتباه په وجه باندې کجوره پرې خوذل چې کېدې چې د زکات او په نبی علیہ السلام باندې زکات حرام او ممنوع او بند لا بنخره دا خیری دي
تحفه به قبل ولا کافرانو هم تحفه قبول کړی ده دا یو تاسو چې تحفه دغه نه یو ځل ما کوټه غسل چاره لرا کړو ته کوټه چا دې کړو سړي خچا خطرولې کوو چې دا ستاره کوټ د کوم ځای راغلی مال د دنیا را لګره ده ها د کوم ځای راغلی چاره لګسته و نبی علیہ السلام تحفه د کافر نه قبول کړی دي حکم شي چې د شریعت مطابق استعمال ټیک نه یا نه قبل شراب به نه قبل او د خنزیر چې غوښه به نه قبل او د یو بل شی چې هغه حرام یا نه قبل او کم شي چې تنه شي استعمالول بل استعمالول شي هغه قبل ولا شي لکه نبی علیہ السلام د ریخم یو جوړه عمر فاروق رضی الله عنه ورکړه او یا رسول الله ځان نه ونده مال امر راکړه تعالی می دې لپاره نه درکې ځان استعمال کې کور کې د خزي دی غویله ورکا بل سو کې غویله ورکا نه یو رضای رو چرتا مشرک غلې ورکو ا جوړه ورکو نبی علیہ السلام صدقات تحفه تحائف منخت نه خوري منخت خو غریب محتاج خوري چې هلاکی د دې نه زموږ منخت چې د دې بربادي دي خلک چې نه منخت ومني زما پلان کې کارو چې زبدا وکما سیلې بالال کوم ګډ بالال کوم به یې په خپل خوري او کور کې په خپل نه سي خیرات په موږ هم کیږي اې الله دې برکات دا پته نشته چې نظر چې کوم دینه دا به دي فقیر لور کې دي فقیر او محتاج چې هغه هلاکی دا ستا مالدار نشي خوللې د دې وجنه په دې زمانه کې خود نظر او د منخت د خوراک ماته ډېر کم خلک کوي الا دا مدارس چې کومه اداره تخکاری د طالبانو غریبانو چې دغه نو خبرم دار چې کله منخت وکړي سي مدرسې لور کوي په خوي نم سي ولولې ځکه چې بل څوک بل ته بیان نه وي کنه خپل اهل عیال به د نوخري به د مالدار وخري بیا بخپه هندوستان ولا ناراضه د دې ویني منخت مکروه ده وي صدقه چې کوم دی غوړه کار دی خیرات او منخت نظر دا یو مکروه کار دی ولې الله سره تړل کې ته ورته چې الله کدا کار دی الله کو نظر الله خیرات کوم کنه نه کوم الله او د صدقې معنی دار پروردګار ستاسو باندې خیرات کوم چې ته راضي شي دوه مینس کې فرق سره هم دغه د دې وجه نبی علیہ السلام ځان د مشتبهاتونه او د دین ساتلو صحابه ځان ساتلو سره دین چې دومره پاک خلق بیام چې دین او د دې خبرو سره تعلق نه راتلو خو لیکن چرته راغی لکه وګورئ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د بیت المال نه تنخواه سره شریعت کې جایز و 2.5 درهم علی صلی الله ما بدر الدین عینی نقل کوي عمدۃ القاری کې 2.5 درهم د تنخواه 2.5 درهم ډېر غټ شی دی و صدر پاکستان او وزیر اعظم پاکستان 2.5 نه دی 1 کروڑ روپے تنخواه لري خو نور آرامي تو نه کوي وزیر لذي 6 لک روپے نه 50 لک روپے تنخواه ورکړي خو نور وانی باندې کوي 2 کال وزارت نه بعد چې کله وګوره داغه 6 ارب روپے ور سره پټی کړی خو تاسو پته لرئ چې هغه خلیفۃ المسلمین چې دین هغه 2.5 درهم تنخواه غستلو خو لیکن 2.5 درهم چاره څومره غستې 2 کاله حکومت یقینی او میاشتو کې فرق دی څوک 2 میاشتې څوک 4 میاشتې څوک 3 میاشتې دی په دغه حساب باندې ځانه تنخواه جمع کې د 2.5 درهم په اعتبار سره د کال څومره تنخواه شو 12 30000 شو 30000 درهم 60000 درهم او 5000 سره نور واچو 65000 درهم کې دا تنخواه جوړېدل او هغه ستړي 2.5 درهم ده هغه ستړي دا بیت المال نه 2.5 درهم ده تنخواه جوړېدل 65000 درهم بیرته څومره بیت المال تور کړی دي 92000 درهم چې کوم بیت المال ته واپس ورغړي د خوف الهی په وجه باندې ځکه امهات المؤمنین عائشه رضی الله عنها عمر فاروق ته فرمایي و زما د پلار خو تاسو ډېر خمندلې وي تنخواه 2.5 ورکړي ولا وزر دي یا 2.5 دي او بیرته 92000 په بیت المال داخل کړي او ستاسو پلار خو ته هر څه ګران کړی وي تا ته پته ستاسو پلار د خلافت په شان دي خلافت په څوک دي هغه ته ټول خلافت ګران کړی دی هغه زره برابر چې کوم دین د بیت المال څخه شینه دی هغه څه چې هغه ستنه د هغه لسچن دی بیرته واپس کړی دی عمر فاروق رضی الله عنه چې کله بیا وفات کېدو نو هغه 80000 یا 83000 درهم دا وصیت تو ګوچات عبد الله ابن عمر چې زما سید هغه نه به ورکی کدا هغه نه د خپل نه به ورکی کدا هغه نه د خپل خاندان ته به زما د پاره ورکی دا والا کوي
خلکو داوی سره د اشتباهات نه ځان ساتل سره دینه دا خبرې ټولې جایز وي موږ وخت شي بانی ګورو نو د نعمت شکریا ادا کول پکار دي نن سبا د نعمت ډیره زیاته نه شکر کیږي ډیره زیاته ابن ماجه نقل کوي د عائشه رضی الله تعالی عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم نبی علیہ السلام وی کور تراغه چې کله کور ته داخل شو په خوانه عام عادت داو د کور د مشر سړی او د مشر خزي چاوي به دي خبرو لحاظ ساتلو وس شاذ نادر به خنور اکثر نشته نبی علیہ السلام کور تراغه چې وې کتله یو کوټه باندې پټه پروت تیر روټي ناغه اوچته کړه ټوکړه اوچته کړه او بیا پاک کړه او بیا اوخړه امهات المؤمنین فرمایي چې بیا ماته ویل چې یا عائشه تو احسنی جوار نعم الله دا کوم نعمتون چې سره تعلق ته کنه دغه خیال ساته او یاد ساته فانها ما نفرت عن قوم د ناشکری په وجبانی چې کوم نعمت ته یو قوم نه یو ځل لاړ شي نو په عادت لري الله ته واپس بین راځي د ناشکری په وجه یو نعمت انسان نه واغستل شي بیا نه ملويږي د دې وجه د انسان د ژوندۍ د ځواني نه ده دا اکثر په ناشکری کیږي خپل قوتونه دماغ سوچ فکر هر څه غلط استعمال کی نو بیا ځواني واپس نه راځي لیت شباب یود عمر چې کوم دی اوس ګوري دا غلط استعمال چې واپس نه راځي نو ته یې چیرې واپس خو هیڅ د پاره نه پیغمبر د پاره نه راځي د بل چا نه دې کې فرق دی کم خلکو چې دې نعمت نه شکر کړل نه په اخري عمر کې ارمان کوي لیت الشباب یعود کاش ځواني واپس شي بیرته واپس نه راځي چا چې عمر ضایع کړل نه هغه چې یو ځل موږ دنیا ته واپس کا نو موږ ډېر سم عمل کوو افسوس او ارمان او کم خلک چې هغه خپل عمر او نعمت ناشکری نه کړي او په اخري ټیم کې چرته هم عمر نه دی غوښتل چرته ارمان نه دی کړي چرته افسوس نه دی کړي بالکل ته تیارو نبی عليه السلام ته کله فرشتراله پروردگار ورته حکم کړی چورته وای چې عمر غواړي نور او چې نه الله مر رفیق الاعلى بر مجلس غواړي یعنی عمر نو برباد کړي او بکر صدیق رضی الله عنه چې مرګ راځي نه هغه هم سره خوشاله دي صرف خلکو ته وایي چې ما دا خبرو ملي دا عمر فاروق خلیفہ گئی عمر رضی الله عنه چې کله شهید کېدل نو ته ویل چې لکه چاو والما ول کافر دی زه شکر الحمدلله چې مسلمان نه دی نور د خپنه اوس دغه چې مسلمان وي بیا ورنه التی سفاره شنو باندې په سبا با واپس کېدل او چې کافر دی یو خبره دې هر یو صحابي هر یو پیغمبر هر یو تابعی اوی په اخري عمر کې د ارمان نه دی کړي ولی زګه اوی د دې نعمت شکریا ادا کړی ده د دې نو امهات المؤمنین ته فرمایي چې د کوم نعمتونو جوار د استا سره تعلق ته استا سره دا نعمت شکریا ادا کوه او که پرز کنا شکر دی وکړه د نعمت او یو ځل ثاني نعمت ستاسو د لاس لاړو وتختیدلو واپس باندې راځي دغه وجه رسول الله فرمایي روټي د دې نعمت شکریا ادا کوه د صحیح مسلم حدیث ته ویزا سوقتت لقمه د چا د لاس یو روټي وګرځيږي یو نونه وګرځيږي نو هغه دا پکاري دا اوچته کی بل یمت ما کان بها من اذى پدې پوری سنخت آیت لري کی ثم لا یاکلها ولا يدعها للشیطان شیطان ته نه پریدي د نعمت شکر دې ادا کی او بیا و چې لاس دا چې کله سړی چاولي وخوري اسا نو چې لاس ګوتی سټي دام صحیح حدیث ته مسلم داولی وای زکا انکم لا تدرون بی ای طعامکم البرک وسنن سبا چې موږ کورونو کې وګورو په دې لارو کوڅو کې وګورو په دې لختو کې روټي پرتی دي کورونه چې کومه ده دغه شانتي نه د کور مشر نه کشر او نه زنانه او نه نارینه دي چې خبرې خیال نه ساتي او دا ته ورکوټه باندې خبره ښکاری
نو ته دا خورس پرس باندې نعمت نا شکر زیاتیږي اورس پرس طعام زیاتیږي نه دا استدراج دی ته استدراج او استدراج ډېر خطرناک شی دی د ګناه سره د بغاوت سره د فساد سره د ناشکرۍ سره نعمتونه په ظاهر کې زیاتېدل د عذاب د استدراج دی الله دې په مزه مزه نیسي بیا په آخر کې در باندې حجت تھاموي او د هغې دلیل دا دی چې کله بیت المقدس فتح شو که نو د بیت المقدس په فتح کېدو کې دا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ سیف الله هغه ته په مال غنیمت کې چې څومره حصہ ملاو شوی و نو په هغې باندې دا وخت چې څومره خلک عمر فاروق خطاب له تللی دی بیت المقدس ته پخوا هم د نقشې نه دا بیت المقدس او فلسطین چې کوم دی نو کټ شوی د نبی علیه السلام په زمانه کې دا په نقشه کې نه و دا د یهودو ګړو د عیسایانو ګړو خو په 18 هجري کې چې کوم په نقشه کې عمر فاروق بیرته ور واچو بیا هم کټ کړو بیا صلاح الدین ایوبی په کې بیا ور واچو اوس بیا کټ کړی دی دغه بیا د نقشې نه کټ کو لیکن حقیقي د دې حقدار چې کنه مسلمان دی مسلمان او مسلمان در وسط وخت مسلمان نه دی مسلمان خدای آدم علیه السلام د زمانه نه مسلمان دی اځنه تا کیسه وکړي چې 15,000 کال نه پښتون یم او د 1500 سال نه چې کوم دی نو سیم مسلمان یم نه مسلمانی د آدم علیه السلام د زمانه نه شروع ده ابراهیم علیه السلام پر سماکم المسلمین تاسو نوم دای خودلې ده دوباره تجدید کړل دی ابراهیم علیه السلام مسلمان نو ته خدای ته يهود نسل یم نو چې پښتون د يهود نسل شو نو يهود خو د ابراهيم عليه السلام نه وروسته يعقوب عليه السلام شروع شوی دي نو يعقوب عليه السلام شروع شو نو ابراهيم عليه السلام درته ویل ما د مسلمان نومي خودل ته ځان ته ویل نه زه د 15000 کال چې کوم پښتون یم او د 1500 سال نه چې کوم مسلمان یم عادت څه غړي وړي څه بغړ وړو سره پر دومره قوم کې مخکې چرته د پیغمبرانو په زمانه کې مسلمان نه راغله دا ته خپل قوم باندې الزام لګي دا یو قوم دی په دې کې مسلمانان تیر شوي دي کافران تیر شوي دي په دې کې مشرکان تیر شوي دي په دې کې غټ غټ خلک اولیاء الله تیر شوي دي دا خبره باندې کې نه بیا د نقشې نه کړ بیا وسوک الله پیدا کړي مسلمان تاسو دا کیسه خو کوي کنه ما مخکې تقریر کوم ویلو چې د دې صحابه او تابعین او د خپل سلفو دا تقریرونه کې دا خبرې چې موږ کوو یا تاسو کتابونه ګورئ نو دا دې لپاره کوو چې يهوديانو عیسایانو هندوانو سکانو مشرکانو کافرانو مو خودمره ناران نه یو خو زموږ د اصلاح په شان یو کس پیش کړي دې څه کوته وایي مو خو نه یو زکه چې عرب دغه شان دي او عجم داسې دي او څوک سپر پاور دی او څوک چې کومه ده پلان کې پاور دی او څوک اټومي طاقت ته خو سم نشي کولای ورته وای زموږ خو سم نه بیکار یو خو پیتر من سلطان بود زموږ اسلام چې کومه ده نه هغه استاسو نه پوسټ کې استلې زموږ سیف الله خالد ابن ولید داسې کړی دي عمر فاروق داسې کړی دي علي رضی الله عنه داسې کړی دي جعفر داسې کړی دي سعد بن وقاص فاتح مدائن فاتح عراق داسې کړی دي صلاح الدین ایوبی داسې کړی دي نور الدین زنگی داسې کړی دي اسلاف د خو زموږ شته کنه په مونږ کې نشته نو دا کیسې چې دین اسی خوند پارم کو دې لپاره کو چې خلک واره مونږ د کار نه خو زموږ خلک خو مشره اسلاف خو دا د نقشې نه کټ شوی بیا چې نقشې نه کټ شوی صلاح الدین ایوبی په کې بیا وردن نه کوسه بیا کټ کو نو که الله چې د څوک صلاح الدین پیدا کو بیا به وردن نه کی خبرم په دې پر راستلی و چې کله بیت المقدس فتح شو په 18 هجری کې او خالد رضی الله عنه چې دین هغه خپل مال غنیمت کې څومره حصہ نو پاغه باندې دا وخت ټول فوج لخر ته تقریبا 18000 لخرو ځکه چې په دې کې 9000 لخر دا د ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه امین الامت سره ور سره او 9000 لخر د خالد رضی الله عنه د ځان سره د ایران نه بولو نو تقریبا چې څه شهیدان پکې داګه دي کټ کې نو 18000 17000 لخر چې داده بیا د عمر فاروق سره چې د مدینه ډېر خلک تللی په زرګاو باندې نو خالد رضی الله عنه پلا ډېر کنجوس او خواړه زیات سخیو ډېر زیات سخیوي سم نو هیڅ شی نه پرې خو ځان سره او بیا کور مدینه کې ډېر کوټه کور او دې یو کمره
نو مراسیل ابو داود نقل کوي نبی علیہ السلام ته راغی د الله رسول دا کور مې ډېر ورکوټه دی نبی علیہ السلام ته لږ لوړ کړه دنګې جوړ کړه دا ورکوټوالی به تې وځي صحیح ده چې لاندې مطلب دی جوړو کې دی احاطې لاندې کومه ده نو دا هایټ دا اوچتوالی چې کومه دی نو دا یې زیات کړه نو چې کله دا زیات کړو نو بس بیا به دا کلاو ښکاري خو نه شکایت کړی دی او نه ګیله کړې ده نه د الله نه او څومره مال د هغه په لاس باندې راغلی په غنیمت کې تاسو ته پته ده په یو جنګ کې د هغه په لاس باندې په لکاو درهمه چې کوم مالي غنیمت راغلی نه دی ساتلی بیا په دې ورځ باندې چې دی نو هغه خپل مالي غنیمت باندې ټول څومره خلک چې دوی له خوراک روټۍ وکړه نو په هغې کې عمر رضی الله عنه چې دی نو هغه ته چې خطبې ورکړه او راووتلو دا پادري سره د پادري اعظم چې قسطنطنیې نه راغلی و د هغه سره خپل کلام وکړو د هغې نه بعد روان شو نو چې کله د روټۍ ځګي ته ورغی چې ویې کتل ناشنا ناشنا خوراکونه غوښې دي نو عمر رضی الله عنه بېرته راووتلو هغه ویل چې داسې چل وکړه سیف الله دا به دا نور خلک وخوري زه نشم خوړی وایي چې ولې حال لري په قرآن او حدیث کې پاک شی بند نه دی په دې خبره کې فرق کوي طیب شی بند نه دی جایز شی بند نه دی شریعت کې کم شی بند دی چې خبیث وي ګنده وي حرام وي ممنوع وي هغه شیزونه بند دي خبائث بند دي کم شی پاک دی طیب دی حلال دی رزق ته کپڑی دی هر څه شی دا جایز دي باندې پابندي نشي لګولې خوبت پکې نشته لګولې چې سړی ته وایي چې لکه ته ځان په 1000 روپۍ جوړ اخلي نو ته ځان چې کوم دین په 1500 روپۍ په کباړ کې په 200 روپۍ نه اخلي نه اخلم نه خپل کار مې پیسې مې خپل دي دا خبره حضرت عثمان ته ویل کې چې عثمان رضی الله عنه په 1000 درهم باندې ځان صادره اغستو نو پاتا نه ولې نه اغستو ها امام ابو حنیفه رحمه الله ځان په زر درهم باندې دین یو جوړه جامع او صادره اغستلو تاریخ بغداد خطیب بغدادي نقل کوي نو ځان په 2 روپۍ ولې نه اغستلو خپل پیسې وي ابن سیرین ځان له کور جوړ کړی د امام قرطبي چا ورته ویل خپل پیسې دي حلال دي زموږ وزیر اعظم چې چا والله دا خبره کړې و خو غریب دا خبره نه غوښتل او ته په خپل پیسو باندې ځان کور جوړوي کار څه جوړوي په خپل جوړوي په پردو ما جوړوي د حکومت پاره او وزیرانو ټول ځان نه کوم شي شروع خلک دا خبره کړې خپل مال خپل رزق حلال دي پابندي نشته نو عمر فاروق ولې نه خورا دا عمر فاروق په نه خوراک کې حکمت د دې وجه نه تجارت بند نه لري لیکن په وزیرانو تجارت بند کړو په عاملانو تجارت بند کړو تاسو تجارت نه کوئ ولی زکات بدی کې بتاسو د خپل حکومت د خپل وزارت د خپل گورنري اثر رسوخ استعمال کوي یا به خلق تاسو د دې وجه نه هغه شی اخلي اگر تاسو د گورنر په شان دي خو نه و چې هغه د چاینا نه به کومه دغه غختل دا جنریټري او بیلې ته بند وای 15 په کاله مخکي ها اج روز ته پته ورګه دا خپل جنریټري خرڅولې زمونږ دا هوته شخصي خري سر رہی هغه ځکه نه خورل چې هغه ته دا پته و چې زما په دې خوراک کې د نور خلقو سره شوق ذوق پیدا شي بیا پروګرامات خلک کې وزیبالتي ډوډۍ غاني بخوري نا ورته ته خپکیږه ما اسینه چې قیامت پر زمانه دا تاسو کې چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تا خپل خوراکونه په دنیا کې ختم کړو سره دې نه دا حدیث هغه ته معلومه و چې نبی علیہ السلام دا انصاری صحابي کا خوراک کو چې دوی درې کسان د درې ورځې نه نهرو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام او رسول الله تو فرمایي چې کجوري دی خوړې غوخي دی خوړې او یې خو بدی پسې وسکي ها اجه دې ته پوښتنه الله وګین سبا کې ناغا کجوره ګنګو چوچت کو زمک دی رواچ او شیال یا رسول الله دار شي تپوس کیږي دا وړه درنش ناغا ورته ویل چې تعالی الحمدلله خو ویل کنه چې د نعمت شکرې دی ادا کړ کنه چې بیا نن تپوس نه کوي لیکن به دې کې دا خبر هغه دې لپاره کوله چې خلک په بیا غلط استعمال کوي ډوړې غاني وي خلک په پروګرام یا ورشوتی زکه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه هغه ته چاوله چې نبی علیہ السلام توفیق قبل اوله ته توفیق نه قبله ناغه ورته ویل چې په هغه زمانه کې توفیق وي ولوسو غرشاون وسري شوتونه دي داغه زماني توفیق په دې زمانه کې چې کوم مشران افسران توفیق قبل داري شوت ته 100% رشوت ته کنه لاس ته پوسه وګا پدا سوکتن در لګي نو کلی چې ختم شي د بیا چې د سوکور کې د وزارت ختم شي د بیا سو توفیق راوړي
خپل اغراض وي دا موږ له دم له د زنانه چې دی ماشوم راوړي که نه زه په یو دم پوه شم چې ماشوم مقصد نه دی ماشوم یې تش بانه جوړه کړې ده نور د دې نه پیچا بل مقصد دی نه یاره چې دا ماشوم ډېر جاړي داسې کېږي داسې کېږي زه یې خپل بل غرض دی ووایه دا به وروسته دم کړو نو په کور کې مې ورانه ده خاوند مې راسه داسې کوي پلانکې داسې کوي پلانکې داسې کوي نو دا ته چې بانه وي دا رشوت دي دا تحفې نه وي خو دا تش یو بانه جوړه کړي چې جي دا تحفه مې تاسو ته راوړې ده بس چې بیا یو ګنټه بعد یو زما داسې یو کار دی او داسې چل دی هغه چل دی نو عمر ابن عبدالعزیز ورته ویل چې دا څه دي په هغه زمانې کې تحفې وي اوس رشوتونه دي اوس پکې څه وي اغراض وي نو ځکه ورته وایي د نعمت شکریا دا ادا کوي د نعمتونو د تباهۍ او د بربادۍ دپاره علامه ابن قیم رحمه الله اغاثة اللهفان کې نقل کوي چې دوه لوی مفسده دي دوه لوی مفسده یو مفسد سره الاسراف و افساد المال یو د نعمت ناشکری او نعمت بربادول دا چې کېږي دا په چا باندې کېږي په اسراف باندې کېږي او د مال په فساد باندې کېږي د اسراف څه ته وایي قرآن بار بار ذکر کوي کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين سورة اعراف ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا اسراف دته ویل کېږي چې کوم امام مالک ویل دا ټول راجح تفسیر دی اسراف دته ویل کېږي چې یو شی ته په حرامو کې استعمال کړي یو روپۍ په حرامو کې استعمالول دا اسراف دی یو کروڑ په حلال کې استعمالول دا اسراف دی یو روپۍ دا په حرامو کې استعمال کې دي اسراف نه اسراف پنه ذکر ترمذی حدیث سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کل ما شئتا والبس ما شئتا ولا تکن فی خصلتان خورج سخوری آوند جسا آوند خود دو کارونو پتا کی نہیں المخلت والاسراف یو تکبر د شریعت خلاف کار بنا کے خلق ته بس پک نه ګوره او په حرامو کې به استعمال نه کوي حرام خوراک بنا کے په حرام کې به استعمال نه کوي نو یو مفسد چې خطرناک چې هغه د نعمت نه شکر په راځي سره اسراف ته او مال پاسېدول دي ځکه او تاسو پکېږي کنه د لا یزال قدم ابن آدم نبی علیہ السلام فرمای د قیامت پر ورځ به بنی آدم خپې نه اوچتېږي قدم باندې شاګه سره سو ته بوسونه باور کوي د عمر تاسو پکې څنګه دي تیر کړی ځواني دي څنګه برباد کړی د مال دي څنګه ګټل دي او څنګه دي خرج کړی دي او د علم تاسو پم کېږي نو مولانا پکېږي نو بل چا نه کوي کېږي ځکه کله د علم ټکی راشي کنه یو دم چې د ذهن لاړ شي مولا ته ته وایي دا مولا یوازې عالم دی بل څوک چې عالم نه دی نه ستانه بم تاسو کېږي دنه بم کېږي دنه بم کېږي دا غنه بم کېږي دا هر چا د علم مطابق پر هغه نه تاسو کېږي دانش مدرسې نه سرټیفیکیټ هغه سره سند هغه سره فاضل دیوبند دی فاضل بریل دی فاضل پلانکې دی فاضل غیر ته پوس کېږي نور خلکو ته پوس نه کېږي نه د هر چا نه به هغه د علم مطابق ته پوس کېږي چې تا به خپل علم باندې څومره عمل کړو تا ته خدا پته وي سود حرام دی کنه تا را سود ولي کو تا ته خدا پته وي چې ګیره خرول دا حرام دي تا را ګیره ولي خروله تا ته خدا پته وي دا پنسي پس مکه راخودل حرام دي دا پنسي دي پس مکه ولي راخودل تا ته خدا پته وي چې موږ پر خودل د ګناي کبیره ده او د بعض امامانو په نسبت باندې پکې سره دایره اسلام نه وځي دا دی ولي پر خده تا ته خدا پته وي زکات پر خودل چې ګناي کبیره ده مال کی بربادي تباکیږي او ګندکیږي تر زکات ولي نه ورکو تا ته دا پته و چې دا غیبت او چغلی دا حرام او ګناي کبیره ده دی ولي کوله دا کنځلي دی ولي کوله دا خلک ته ولي پریشان کوله الزامات ته ولي لګوله پر دې حقوق دی ولي دا علم دی کنه تاسو را دې علم نه در سره جواب نه ورکې کنه یو مولوی صاحب دی بس هغه غریب دی یو دای صاحب دی مولوی صاحب دی هغه نه تاسو کی بل چانه باندې کیږي دای ته پوس پکېږي اغتنم خمسا قبل خمس د پنځه نعمتونو په باره کې فرمایي چې دې خیال ساتي عمر خیال ساتي چې مرګ راغی به هر څه ختم مالداري خیال ساتي چې غریبي راغله به هر څه ختم د صحت خیال ساتي چې بیماری راغله به هر څه ختم د ځواني خیال ساتي چې بډاواله راغله به هر څه ختم بیا بسې او د فراغت خیال ساتي کبه مشغوله شوی به دي کاته خرابې شغل ډېر خطرناک شي نعمتان مغبون فی کثیر من الناس الصحه والفراغ نبی علیہ السلام فرمایي شداد ابن اوس رضی الله عنه حدیث ته چیرې دنیا متونه داسې دي ابن سمعان نوم دی چې پاک ټول خلک غرق دي برباد دي تاوانيان دي یو صحت ته بل پر اختیار چې کله بیمار شي د خپل صحت پته ولګي چې لکه د لاس څومره لوی قدر او د سترګو څومره لوی قدر او دی وجود د خپو د لاسونو د دماغ څومره لوی قدر
او یو پراختیا چې کله مشغوله شي بس کاته خراب. دویم نمبر مفسد دی هغه نعمت تسبق کتل. څومره چې تاسو سره دی مستغنی شه، څومره نعمت الله درکړی دا نعمت دی، د دې سپکواله مکو، د دې نه زیات درکو دا غي شکریا ادا کړه، دا غي نه زیات درکو دا غي شکریا ادا کړه. لیکن چې کله تعالی نعمت درکړی ته هغه په نسبت باندې بل ته وګوره چې دا هغه سره نعمت نشته. کله ته لاندې ته ګورې کنه ته د نعمت سپکواله نه کوي، او چې کله ته باندې ته ګورې کنه ته د نعمت سپکواله کوي. چې د ځان نه باندې ته ګورې تاکي به کینې، تاکي بغض، تاکي به حسدي، پتا کې د نعمت سپکواله وي. او چې کله لاندې ته ګورې چې راکه دا پلان کې ته خو زمانه زیاتې کمزوري جامې اغوستې دي، زمانه بیکاره پیزار په خو کړل، زمانه بیکاره خوراک دی، ته د نعمت شکریا ادا کوي. نو الله تعالی دې موږ د نعمت شاکرین جوړ کړي او الله دې موږ د ناشکرۍ نه بچ کړي. الله تعالی دې موږ معاف کړي او مان بلا